الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نن مسائل لباس په باره کې دي. ٹھیک شو کنه؟ لباس مشروعیت ولی راغلی دی؟ یو دا چې انسان نه علاوه څومره مخلوقات دي الله رب العزت پیدا کړی دي، ناغه د موسم نه د موسمی اثراتو نه محفوظ کېدل لپاره قدرتی انتظام ورته الله پاک د لباس ولا کړی دی. لکه بوټو کې الله رب العزت په دې سانګو باندې یو چلکه پیدا کړی دا غي سره محفوظ پاتې کیږي، دا د غي لباس دی. حیواناتو کې سرمن اور ویخته دی ور باندې هغه د لباس کار کوي اور یخنه اور جمی دی کې هغه ته ژوندۍ تیرول آسان وي. دی شمال قطب جنوب باندې یو جزیره ده، هغه کې ډیګري سنټیګریډ ماینس کې وي، ماینس کې بیا واوره شروع شي او تاسو به حیران پاتې شئ چې هغه کې ځناور شته دي، ریچ سپین پولر بیر ورته ویل کېږي، هغه کې هغه ژوندۍ تیریخه بس. او بیا چې کله د مایانو شکار کین بیا ښکار ته ښکته سمندر ته لاړ شي، واوري کې ځان ته جوړ کیږي ته ښکته لاړ شي او بیا غزي نه خوراک ځان ته روباسي خوري. هغه یخنه کې انسان واشه کنه انسان به کلک شي او بریږي، لکه سیاچین کې چا باندې هوا ولګي ډایرکټ فلج اٹیک ور باندې کې دومره خطرناک یخنی ده، خو بس غا پتی کیږي. ورکی دی نه علاوه چې کم انساني جسم دی او انساني زندگی ده، انساني د ساخت ده نرم دی اور دا د بیرونی اثراتو نظر متاثر کیږي اور فطری طور باندې د نورو حیواناتو نه دا ممتاز هم دی، غواړي چې زه پټ پاتې شم. دیو جن دا فطرت دی چې انساني نیچرلی فطرتی طور باندې قدرتی طور باندې د لباس ته زیات محتاج دی اور الله رب العزت شاید د دیو جن انسان ته اختیار لباس کې ورکړي چې دا خپل رنگ و روغن اور ځان بدلی نه خپل ځان بدلول شي، کله تورې کپڑے کله سپینې کپڑے او کچري موږ ته یو خاص سرمن راکړي بیا هم لباس می باسه نشو استعمالوله. دویم دا چې انسان کې الله رب العزت د زیبایش آرایش اور د سنگار یو عجیبه ذوق پیدا کړی دی اور نوی شیزونه ایجاد کړي، هغه په ذریعہ سره ځان د پر سکون ولا کم سامان دی هغه پیدا کړي. دیو جنا انسان د نورو مخلوقاتو په مقابله کې یو خاص حاجت لري چې هغه ته لباس ویل کیږي اور د اشرف المخلوقات وجنه عقلی اور طبيعي تقاضا هم ده چې انسان بدن د پټوي او چې کله انسان بربند شي فطرتي طور باندې دا یو جناور پشان اور غیر سنجیده عمل دی، بد ښکاری. دیو جنا کله نه چې انسان پیدا کړی شوی دی اور هغه ته عقل او شرافت الله ورکړی دی، دا بهایي نه قبلي او خپل ځان پټ ساتي. قران مجید کې د خبرې طرف ته اشاره ده چې کله آدم علی السلام اور حوا علی السلام نه الله پاک د جنت لباس واخستلو او جنت نه د خروج په اخراج فیصله وشوه، نو چې څنګه د جنت لباسونه لري کړی شو نو استرابي حالت کې ونو پانو سره ځانونه پړکو وتفق يخصفان عليهم من ورق الجنه. جنت کې کمی غټي پانی وي که غیر او سره غسر خپل شرمګه پټي کړي. ها انسان فطرت د سې بربندبال نشي برداشت کوله. دیم دا چې لباس اهمیت څه دی؟ انسان لباس په دې زندگی په دې کردار باندې ډیر لوی اثر دی. دا صرف د کپڑے یو ټوکړه نه ده چې په بدن ته ولګوله، بلکې دې سره لو شعوري طور باندې غیر شعوري طور باندې د دې لباس په طرز فکر باندې او سوچ باندې خامخا اثر وي. دیو جن دنیا کې مختلف اقوام دي دغه خیالات د تهذیب او تمدن اندازه د لباس نه لګي، زمونږ سر باندې پټکی وي پته لګي چې دا مسلمان دی اور چې امریکا یورپ کې بربند وي پته لګي چې انګريز دی. ٹھیک ده کنه؟ هغه یو ټیچر خپل شاګرد نه تاسو کوی دنیا کې غریب ترین ملک کم دی امریکا، وی خو بنده حالت چې مشوم پیدا شي $500 ورته ملويږي، وی جی خبر نه خو ټول بربند ګرځي. ٹھیک ده کنه؟ جنگي چولی غونډ ورځ بار ګرځي خو د دیو غر کی نه شریعت مطهره موږ ته دا حکم را کړی دی چې خپل جسم پټ ساتل پکار دی اور د نورو معاشرونه د مسلمان یو امتیازي حالت یعنی صورت هم پکار دی. لباس باندې د تهذیب او تمدن او د اسلامي احکام او اثرات دي. لباس په باره کې دا نظریه ساتل چې دی په باره کې اسلام هیڅ تعلیم نه دی ورکړی او نه دین سره دې څه تعلق شته دی، بلکې دا یو ثقافتي او تمدن شی چې کچا څنګه کولو خیر دی. لکه څنګه د ذاکر نایک وای ځکه نو کې چې د پینټ شټ چول ګنا نشته ولی نشته یاره د يهوديانو بچاولې او بیا دا ټای زکه چول چې د لمبل بنو د ځې بیګاندو د ټای بیوا چول چې دا ځې پټ شي دا څه دلیل نه. ٹھیک دی کنه؟ شریعت موږ دې کې آزاد نه پرې اصول او قوانین یې ته مقرر کړی دي.
نو دا بالکل نامناسب اور غیر حقیقت نظریه ده. او دی برعکس دا خیال ساتل چې اسلام کې د لباس یو خاص شکل دی، یو خاص وردی ده، دا باشه کدا نه چي نو بیا ګناګار او دین اعلان نور لباس نشته، دا منه ده. بعضې پکې ډېره زیاته سختي کوي، لکه اوس یو سړی ده وایي چې د پښتون شلوار او کمیس نه علاوه نور څه چې په دې ګناګار دی. نه دی، هغه مخکې راځي درته وایم. نور امور په شان چې کم کې عادت یا طبيعي ضرورت دي هغه سره انسان تعلق ته اور محتاج دی هغه طرف ته، نه اسلام هغه قسم اصول مقرر کړی دي، لکه دا چې لباس سره ټول جسم پټوي، تکبر پکې نه وي، غرور نه وي، اور داسې بعضې جزئیات ذکر کړي چې نر سړی به د ریخمو کپړې نه اچي اور لباس به د خنګرو نه بره ساتي، یعنی دا خنګري به پټ نه ساتي. دې باندې سبا پوره بحث روان دی، خو دومره اشارې دلته کړي. نه څه اصول او څه جزوي مسایل شریعت ذکر کړي، بیا دې کې آزاد پرېښی چې د دې خبرو پابندي کوه او رسم و رواج او د علاقې مطابق خپل پسند خوښې سره کم لباس اچي، هغې درته بیا اجازت او شریعت کې دا جایز دي. نه لحاظه لباس باندې د تهذیب او تمدن او د اسلامي تعلیماتو هر یو اثر دی اور عقل اور د فطرت هم عین مطابق دی. اوس لباس ته ویل کېږي شریعت کې هو ما یلبس سترا للعورته وتجملا به. د لباس شرعي دی ته ویل کېږي چې هغې سره ستر پټ کړلی شي او هغې سره زینت د خطره ښکلیوالي د خطرې واچي، او خو شرط دا دی من غیر تشبه و تکبر چې هغې کې د غیر مسلمو سره مشابهت نه وي اور نور خلکو باندې تکبر مقصود نه، بدا لباس ټیک دی. بیا لباس څلور قسمونه دي، یو لباس فرض دی، بل مستحب دی، بل مباح دی، بل حرام دی. څو قسمه لباس شو؟ څلور قسمه. فرض لباس دی د کپړې دومره مقدار ښځې او نر باندې فرض دی چې هغې سره د هغې ستر پټ شي، ښځې د مخ نه لاسونو نه خپو نه علاوه ټول بدن ستر دی، دا به پټوي. اور نر سړي دپاره نوم نه تر د ګوټنو پورې دا فرض دی اور باندې دا به پټوي. ټیک ده. همدغه رنګې یخنۍ کې او ګرمۍ کې د ګرمۍ او د یخنۍ د شدت او د سختوالي نه ځان بچ کولو دپاره لباس استعمالول دا هم فرض دی. ولې د خپل جسم حفاظت دا ضروري دی. نه جسم حفاظت چې کله ضروري شو دې ته به اوس کپړه اچوي، چې ګرمي ده گزارې والا کپڑے، او چې کله یخني ده بیا مضبوطې کپڑے. اور ته ژمي کې د ناري کپڑے اچوي، فیشن کې کاټن د چولی به بیمار وي، بستره کې پروت وي، شریعت ته دې اوس لفظي نه کوي چې خپله د ځان بیمار کړی دی، څه ضرورت و. دویم قسم د لباس هغه دی چې هغه مستحب دی، د ستر نه علاوه نور کم لباس دی دا په مستحب کې رځي. اور کچرې دینه دا مقصودی چې الله کم نعمتونه درکړي دي دغه اظهار وکړي شي اور ښکلیوالي د حصول دپاره بیا لباس اچول د زیاتوالي لباس دا مستحب دی. دا واسکټ مثال ټیک ده کنه، دا مستحب دی. یو سړی رومال په اوږې چولی دی، ټیک ده کنه، دا اوس لباس حصه نه ده خو یو سړی استعمالوي. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې الله تبارک وتعالی دا خوښوي چې د خپل نعمتونو ما کم ورکړي بنده په بدن باندې اثر ظاهر شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو سړی راغلو اور ډېر ورته پته و چې دا مالدار دی خو ډېرې کمزوري کپړې چولي، ورته الله رب عزت مال درکړی وي، یا رسول الله مال راسره شته، وایي د خپل مال اظهار په دې جسم باندې وکړه، مطلب دا چې ښې کپړې واچو. پوه شو په دې خبره. او بل ځای کې راغلی دی و اما بنعمت ربک فحدث، دې کې دې نقطې طرف ته اشاره ده. لہذا خپل استطاعت اور گنجائش باوجود د معمولی درجې لباس اچول اور کمزور او حقیر لباس اچول چې هغې نه خلک دا بدګماني پیدا کیږي، نه دا ډېر نه مناسب دی، دې ته لږ وایي ګزاره کوئ. او که نه فقهاو دا لیکلي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پشان لباس یا د دې پشان نور لباس اچول دا مستحب دی، یعنی بعین ہی پیغمبر علیہ السلام کو ویلے اغا لباس یا د غی پشان لباس دا مستحب دی. اور دیم ویلی دی چې یو عالم د پاره چې غا دینی عالم وی، فقیه وی اور عزتمند سړی وی، هغه ته پکار دی جوبا اچوغه سي مونږ د امامانه چې اوږده خاص کر دوبۍ کې اچي دلته خو ډېره کمه ده، او کورتا عمامه پګړې اور کلاو لباس چول زیات بهتر دی. علماء د پر غټ لباس چول صحیح ده کنه چې درون ښکاری. دریم قسم د لباس مباح دی، دواړو اخترونو ته، جمعې مونځ ته یا بل یو مجمع ته، خوشحالي والا واده دی، اجتماع ده یا څه، هغې په موقع باندې زینت اختیارولو دپاره نوی یا قیمتي لباس اچول دا مباح دی. لہذا واده دپاره که زنانه نرینه کپړې جوړي نو مباح دی، ښه ډېره سختي مه کوي دی کې. خو شرط دا دی چې دی کې تکبر اور اسراف نه وي،
مثال په تور باندې خوندې د 1500 وس رسیږي او خځه ورته چې ما د 1500 سوټ خالي ځان ورته خرڅي نو گزارې سره ښه. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مضمون روایت ته چې کم سړی سره مال وی اور هغه سره گنجائش وي نو جمعې د پاره که یو خاص لباس اچي نه جوړ دی چې که جوړوي شي جوړي دي ٹھیک ده کنه. یعنی هر جمعې ته که جو سوب جوړي ٹھیک ته خو اله چې گنجائش وي تکبر نه وي اسراف نه وي ښه. علامه شامی رحمت الله علیه فرمایي چې داسې قیمتي لباس هر وخت استعمالول نه مناسب دي چې هغه نه دا ممکن وي چې کم غریب او فقیر محتاج خلک دي چې هغه ته رشک د وجې نه تکلیف ملوي. یعنی ستا کپړو ته ګوري هغه ته وایي چې کاش زما داسې کپړې وي نه ستا د قیمتي کپړو چې نه هغه زړه ته دوک ملېږي شریعت ته دې نه منې کوي. دې په ضمن کې دې خبره باندې هم ځان پوهې کې رژیماتي دسترخوانونو ویډیو ما جوړوي ښه. زمونږ دا ټیکټاکران نه دي د نوجوانان اټول به مخ د 15 پکوړې پرتی یو 15 ویډیوګانې به جوړې کړي خو بنده تا مخ ته 15 پکوړې شته کنده چې خلک وي چې کور کې به تش پیاز سره روټي خوړلې وي چې ستا ویډیو ګوري ته تکلیف ملي کنه ملي. دې کې لږ احتیاط کوي. سلورم لباس هغه قسم دی چې هغه مکروه دی لہذا دس لباس چول چې غینه مقصود تکبر وي خود پسندی وي اور یا د چا حقارت مقصودی دا مکروه ده ٹھیک دی کنه. اندغه رنګي لباس کې غلو او حد نه زیات خرچه کول یعنی اسراف اور تبذیر دا هم مکروه دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تاسو خریز کې اور کپڑے اچوي خو اسراف اور تکبر ما کوي دینه منع کړی دا ٹھیک شو کنه. روایت مخ کې روان دي کلوا واشربوا وتصدقوا من غیر اسراف. اور نریناو د پاره لباس کې صرف سور رنگ اور یا صرف زیړ رنگ فقهاو مکروه لیکل بالکل سره کپڑے بالکل سره کپڑے چې بل رنگ ورکې دا مکروه ده. اور نور رنگونه استعمالول بلا کراهت جایز دي. تو رنگ سره بسکه تو رنگ جایز دی خو محرم کې نه. محرم کې مشابهت ته د ال تشی سره اور د باطل او مشابهت اختیارول جایز نه دي. لہذا غون کال کې تورې کپڑے چول جایز شو خو سره محرم کې به ناشي. پوه شو په خبره باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوي خالص سور رنگ نو ٹھیک شو کنه. تاسو باز اوس د زما دي کپړو کې وګورئ کې یو رنگ د سپینې دی بیا ور کې دسه داری دی دته دار وای او کپړې دوه قسمه دي یو تانا یو بانا. اردو کې ښه پښتو کې ما د پته نشته پښتو کې دی شي خو مو پښتو اسه دال لنه مو اردو سکولونه انګریزي سکولونه ویلي چې دا کپړې کې کم دسه تار وی کنده ته تانا ویلې کی چې دسه کم تار وی ته بانا ویلې کی تانا بانا. نو اوس یا د تانه سروي یا د بانا سوري نه بیا خیر دی خو چې ادواړه سروي بیا جایز اوس پوه شو زما په خبره. نور بس تاسو پښتو کې خپل ځان ته جوړوي. پنځم قسم د لباس هغه دی چې هغه حرام دی. نریناو د پر رخم حرام سونا حرام خزو د پر رخم او سونا دواړه جایز دي. پوه شو زموږ د نوجوانانو یې سرو زرو ارونه چې د کرکټیان مینو د می جوړ شي به سرو زرو اړې د کتورې کړی خو هم به خوبه سه یا د ګوتما د سرو زرو چوری غټه غټه سره د لپاره چې ما سره پیسې دي نو پیسې خو فرعون سره وي. اندغه رنګي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شهرت لباس نه منع فرمایلی ده. حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې کم سړی شهرت د پر لباس واچولو الله رب العزت په قیامت ورځ دې ته د ذلت او د رسوي ولا کپڑے واچي ها تکبر پنیت باندې یا شهرت پنیت باندې اور الله رب العزت په دینه مخ وګرځي. لباس کې د شهرت نه مراد ده چې دسه کپڑے چول چې خلکو درته توجه شي او خلکو کې مشهور شي. اور غا دو صورتونه یا کپڑا ډیره زیاته قیمتي یا ډیره معمولی. معمولی دا ماته جسره جنگي چولې روتلې دي دا د شهرت یو طریقه ده اور یا خې قیمتي چولې دي. تاسو دا ګوري نه زموږ د کم سیاستدانان دي ټول خو د یو بل د پاسه قبر ته ورکوس کې د سړی زوی پکې نشته ها دیو برانډ غړې بیا ویډیو کې راشي بیا غو باندې سبا ته تفسیر وي چې دومره کروڑ ولا غړې چولې به سپلونه تصویر وسی دومره لکه ولا سپلې چولې دي به د ټوپې نه تصویر وسی دومره لکه ولا ټوپې په سر کړی ده. دا ټول بس دا مونږ کوم کیمرو لیک دا اوسګار دي ټکه کار دی میډیا ولا نشته بس دا چمچی دی کله یو بس کله بل بس. غریب سړی بل غوتم د مرشي غنه ویډیو نه کوي اور یو سړی په مظلوم غنه ویډیو نه کوي او دو بس 24 غنټه خوشي دم امړه شي 15 ورځې ټاک شو دم چې مړه شي اور عالم شهید شي اپټه نه چلی چې فلانکه عالم فلانکی ځای کې شهید شو. نو سدا کنه دا ٹھیک ده کنه دا ټول يهوديانو نسل دی په بدل ته خو موږ مسلط کړي د خپل د ګنونو وجنه. دا چیز شریعت منې کړی دی شهرت د پر لباس چول. اوس پکې
تاسو به حیران پاتې شئ دا کم ټیک ټاکران دي دوی ته پته ده سوشل میډیا ولا دي کې خاص خاص برانډونه دي دا ودود سنس دی او دا جینز دی او دا فلانکې دی او ډینګړې دی او بیا به کې دا وایي ویډیو کې چې ما دومره قیمت ولا دا چولې دا چولې دي او یا بیا د سکی چې دی کپړو کې یو خاص قسم ډیزاین وکي ګول یا سنو بیا غا پکې راولي مړه بس لګي دا اوسګار دي دوسه کار نشته دی نی موچتا نی او دشتا نی دین شتا نه جمعات شنده چې دا نه کې نور بس کوي انده سدا کنه مسلمان خو دومره الله پاک مصروفه کړی دی چې کای مسلمان صحیح ژوندۍ شروع کا قسم بالله کده ته د ګنا ټیمو میلاو شي قسم درته وخو خو چې موږ د ګناونو کوو مو اسلام پرې خې دی نو فارغ شوی چې سړی فارغ شي غا ګنا کوي شرابي شراب پولیس کی خو فارغ دی کنه او دا چې چا دینی مصروفي هغه سره د دومره ټینی چې غریب دوه رکعاته نفل وکي نفل خبره کوم فرض خو فرض دومره غریب مصروف دا لیکلی چې یو سړی د خپل بزرګي او د درویشي وجنه چې خلکو ته ځان وخی چې ډېر لوی بزرګم یو خاص کپڑے تنظیم شروع کی دا خلاف سنت دی اے د بریان ولا پیرانی یو خاص زیټ پټکی وی ټولو مغاوالی یو برګوالی ټولو برګوالی یو ور کې د سیدونه یو شی ودرولي ټولو بیا مغاو درولي خو مغر کا او بیا ته مسجد نبوي ته مغلی باس کړی څه چالي د مونږ پیر سره رغله غسر غلی تا خو د پیر وې او تا خو وې چې کم لباس د سنت او خلاف چې غا د دنیا لوی نه لوی بزرګ ولني خلاف سنت تباہ او برباد دي اوس مو په دې خبره باندې بعضی وی ځان ته خپل خپل مریدانو ته خاص تلقین کړي چې دا پټکې په سره چې پته لګي چې ته زما مرید دي دا وای بندګانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نس باندې د تکلفات نو کما کپڑا را لا غیبی چولې او کم رنگ ول ورته ملاو شو غیبی چولې برابر خبره کغه د اون می یعنی وړو او یا د سوت یا د کتان دا غي زمانه کې مختلف لباسونو خو بیا هم شهرت اور د سادگی دارومدار په نیت باندې د کپڑے قیمت اور حیثیت سره تعلق نه ساتي یعنی یو سړی کپڑا چوری غي نیت ته وګورو چې د نیت څه دی کاغه د نیت جزیونو بس به کپڑا څنګه چوری موږ څه کار دی ور سره خو نیت اند کې ډیر کار دی ښا لباس مبارک کې شریع اصول او ضوابط به انسان پوهیږي دا یو خبرې دي دا چې کم لباس کې به بدل لباس اچول شریعت کې ټیک دی ولی اصولي ذکر کړی دي خاص تعین نه دی کړی پهلا دا چې لباس ساتل وي یعنی جسم پټول ولوي اور قران کریم هم د لباس کې اټول نه اولین مقصد دا ګرځولې دی یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا اے بني آدم مونږ نازل کړی دی پتا سو باندې لباس یواری چې پټ کې تاسو سوات خپل شرمګا یعنی شرمګا پټول دا مقصود اول ریشن زینت د پاره پهلا نمبر باندې مقصود څه شو بدن پټول شرمګا پټول دوه نمبر باندې زینت ورنه مقصود هغه بات کې روان دي د اصول پر روشنی کې لباس اچول کچری د دې خلاف غبي حرام دي پهلا نمبر باندې کچری لباس دومره ورکوټه وی چې بدن نه پټي اور اعضاء کا تلکی کی مثال نیکر یا د خزو نیم لستون یا چول نه دا لباس حرام دی اوس وشو ولی د لباس کې اندامونو پټواله را نغلو زکه نر د پر خیر دی نر کده سی اوچت کی خزه د پر اوچتول جیم اغه لباس چې ډیر باریک وي اور دنه پکې جسم چې کم سپینواله تورواله دی اور د رنگ پته لګي دا هم حرام پوه شو دې خبره باندې درم په دی اول کې چې لباس داسې چوست وي چې هغې وجې نه کم اعضای مخصوصه دي هغې باندې لباس دومره تنګ وي چې د هغې ساخت و جسامت معلومیږي چې پته لګي چې د اندام یې دومره دی او داسې دی دا کچري وي دا درې داسې لباس کې د درې خبرو کې یو خبره هم دا لباس حرام دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها کتل باریک لباس یې چوله نه پسندګي نه خوخي اظهار وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دسه د درو وړو قسمه خزو باندې لعنت کړی دی چې دا غو ظاهری طور باندې لباس اچولو باوجود غ بربند اور بے لباس اخکار یعنی لباس په چول وی خنور بوي شي بربند بوي دیم شرط پکې دا دی چې لباس کې سادگی باوجود غ باعث زینت وي اور قران کریم د لباس دیم بنیادی مقصد د زینت خولواله هم ګرځولې دی یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد چې کله تاسو مستزید د لباس اچي چې هغه کې خخ کاری اوس پوښ په دې خبره باندې اور زمونږ د مصریان رونه اور د چکم مزدوران دي د چکم جمعات کې موزو کې هغه بیا دوباره وینځي دیو ته ما سوزل وي ملګری مدي ملګوره چې تاسو دوه قسمه کپڑے وساتئ یو کې تر کولو کار کوي ټوله کپڑے ملاندې وي توري وي ګاندا وی سس سره خیر دی او بل کپڑا داسې چې کې تاسو مونږ کوي
نه پدی کم لباس کې چا ودته نشیتله ای سی ډی سی آفیس ته نشیتله هغه لباس کې مسجد ته تلل جایز حرام ورته نه خو کراهت نه دی پکار لہذا داسې لباس اچول ضروری دي چې هغه کې د انسان حقارت او کمزورتیا نظر باندې نه راځي یعنی صدقې دا مطلب هم نه دی چې خلکو ټول ته نظر وي پیوندونه ور کې لګیدلی دي چې کپڑا نشته نه پیوند ولګاو چې کپڑا شته نه پیوند ولا کپڑے ولې اچي نور پیوند سنت عمل دی ګوره په دې خبره مې ځان پويږي کم ځای کې د سنت توهین کیږي الته سنت باندې عمل کول نه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خر باندې سوري کړی کنه ورسو عالم شیخ الحدیث را پاسي په خر باندې نه خلک په خاندي کې سنت دی تا وجنه خلک کافری ندیو جن چې کپړو کې کا مجبوری وي پیوند ولګول خیر دا خو چې نور لباس وي نو بیا خې کپڑے شول پکاري سي دریم شرط دا چې لباس شرعن پاک شیز نه جوړي لہذا کم لباس کې نجس العين یا مردار استعمال وی ټیک نه دی لکه خنزیر نجس العين دی چې د وبو دنیا ټول کائنات سمندرونو سروي بیا نه پاک دی لہذا دا باندې استعمال اور کوم جناور غوخه خوړل کیږي دا غو ویخته اور وړي وغیرہ دینه لباس جوړول جایز دي اندغه نه هغه جناور چې حلال دي که حرام دي درندې دي که عام جناور دي شریع اعتبار سره کله زبا کړی شي نغه سرمن پاکه ده یا غینه پس کله سرمن مردار نه وبسي د بغتی وکي نغه بیا استعمال جایز دي د بغت مطلب یې نور تا کې دی و چې کی یې خټو سره یا مالګي سره یا کیمیکل سره مختلف طریقې دي چې سرمن وینځي صفاشي بیا استعمالول شي سلورم دا چې لباس کې اسراف او فضول خرچی نه ځان ساتل اسراف مطلب دا دی چې د څه کې خرج کول چې نه دنیوي فایده وي نه اخروی فایده وي او به ځای مقصد خرج کول دا اسراف دی دینه معلومه شو چې اسراف معنا دا اسراف دا معنا نه چې زیات خرج کول بلکې فضول خرج کول لہذا که یو سړی لکونو روپے خرج کی په صحیح ځای باندې دا اسراف نه دی او که یو سړی به مقصد یو روپے خرج کی دا اسراف دی ٹھیک شو کنه اسراف تعریف درته کړه حضرت تنویر رحمت الله علیه د کور په تعمیر کې فرمایلی دي چې سالور درجه دي د کور ښا ځان ته کور جوړې دي خبرو خیال ساته پہلا نمبر باندې رهائش کور دین د جوړول چې زده کې رهائش اختیار کړم رهائش معنا دا ده چې سر مو پټوي او ګرمه او یخنه نه بچوم بس دې د سویل کېږي رهائش دویمه درجه اسایش دا جایز دی چې سہولت کور کې جوړ کم اګه پاکه ای سی هیټر کولر دې گنجائش ده دریمه درجه زیبایش او آرایش چې د کور خلګي اکی مختلف رنگونه کول برګول تورول شناول سکه دان ټیک دی دا درې وړه ټیک دی سلورمه درجه د نمایش دا ناجایز ده ټیک ده یعنی خلقو ته خودل او ریاکاری کول دا ناجایز دی اور الله تبارک وتعالى اسراف ولا خلق سره مين نه کې ان الله لا يحب المسرفين دا اسراف کی رضی نمایش دې درجه ته لاړو چې د ټول کلی کې زما کور خپل دی او خلک ماته وي چې خپل کوري جوړ کړي دا بیان جوړ شو دا نمایش درجه ته لاړو ښه پنځم شرط دی لباس مبارک عام اصل قانون دا هم دی چې هغه وضاحت د غیر مسلم فاسق فاجر اقوام سره مشابهت نوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم چا د کم قوم مشابهت اختیار کو د غیر مسلمو کې دا به مغه سره حسابيږي قیامت ورځ مغه حساب کې او بل ځکه فرمایلی چې چا د کم مسلمان د غیر مسلم قوم مشابهت اختیار کو فلیس منا غمنا ندی من راغلی ٹھیک شو کنه دې کې ډېر کمزورتیا دا لباس سره هم سیرت صورت سره فرنچ کټ انګريزانو سره مشابهت فوجي کټ انګريزانو سره مشابهت هي اوس ورکه نه کټ راغلی کې کرخي وي کتلی ودی نه جایز او باز مکتری چرګانو په شاند سی ودرولي وي زناور ټیک شو کنه دا ټول اکو بکو دی ها دا خپل غریب خپل تعذيب نه کم سړی خپل تعذيب باندې شرمي یا د نورو تعذيب اختري کم سړی کومس پرتو باندې شرمي یا پینټ شټا چی مونږ په دې فخر کو الحمدلله ته د ګيري کې د لکيري وای ټول د فرنچ کټن دي ته وای کنه د ګيري کې کرخه مرخه دا حرامي دي بیا لباس کې دغه مسله ده هغه جنگي وچی دان جنگي وچی غزه د ګډنو شلی دیش له ولي وي هغه روسه شرمګا سره دی وشلی پختون دا زموږ د مغربي نه متاثره د سیکولر طبقه داشته ولي څه چالي دا فیشن دی چا کړی دی وی کړی سم مړه خو بس الله دې اسانه کی شپږم شرط دی چې لباس کې به خزې د نرینا به د خزو مشابهت نه اختیاري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په داسې نریناو باندې لعنت کړی دی چې غا مخنث وي هي دین نرخ خزو لباسي چولی خزو مشابهت اور او خزو باندې لعنت لګلې دی چې کم نریناو په شان جوړي عدالت یو بازار کې نریناو لباس کې ګرځي
کتلی مو ده اوس پوی نه چې څه شی ده بچ د کوټکی وی کا د بوډکی وی خو یو شی دی اور بعضی نارینه چې اوس کم زموږه نوجوان نسل د خیر کې ښه بالکل کلین شی او د وخته او میک اپ هم کوي سر چې روزي مخ باندې سپیشل کریم او لپسټیک نه غولي وي بس الله د خیر کې ښه دعاګانې کوي چې څه بکیږي دیو جنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نارینه او تا خالص زیډ رنگ اور زعفران کپڑو چول نه منع کړی چې د کې خزو سره مشابهت دی ښا ادا رنگي خالص سور رنگ کپڑے دینه منع راغلی ده پوس په دې خبر هر هغه لباس چې کې خزو سره مشابهت وي هغه لباس په نه چي او د بازي نارینه تنګي کپڑے اچي ای دغه ځکه تنګي وي پرتګي تنګي پته نشته چې سبکو اوم شردادی چې لباس مقصد شهرت ریاکاری تکبر خودپسندی فخر سرکشی نوی او نه د دینه او نه د کپړو دا مقصودی چې چا تحقیر یا د دل ازری وکي ولی امام بخاری سے رحمت الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قول مبارک کلوا واشربوا وتصدقوا من غیر اسراف په دې باندې پورا یو باب قائم کړی دی چې لباس کې اسراف فخر تکبر نه بچ کېدل ضروری دی اتم دا چې لباس د قران او د حدیث د سری جزئیات مخالف نوي لکه رخم لباس استعمال حرام نارینه او د پر د خنګرونو نه لاندې پرتوک ستل پنسیخ کته ستل او خنګری پټوي دا حرام او د لباس استعمالول چې غي باندې تصاویر وي دا ناجایز دي اور سلورم د لباس چې غي باندې قرآنی آیاتونه لیکلي شي وي اوس دا ریسنټلی لاهور کې یو دغه شی و مسله جوړه شي و هغه کې یو خزي لباس چولې غي مې لیکلي او حلوه ویل کېږي خولي ته نو خلکو مې وروتلو چې دا قرآنی آیات لیکل دي بیډر غټه هنګامه جوړ شو پولیس ولا رالو برکه ورته چولا خزي الته نه بوتله ورسته ورکی بازو کسانو خاص کر له سیکولر لیبرل طبقه چې دا قرآن ټکه نه دی چې قرآن ټکه نه وای چلو څه چلو شو خیر دی خدا خبره یا ساته کله کله یو شیز باندې د حرمت حکم صد لزرای په تور باندې لګي چې آینده د پر یو دین غټ نقصان ونه شي دا د مفتیانو کار دی ما اقافتانه و تیرا نوی کپڑا راغلا غي باندې محمد لیکلی او خزه چولی او په دملا باندې میم ها میم دال لیکلی شي قرآن محمد د قرآن ټکه دی کنه دی محمد رسول الله دیو جنا د الف با تا ساچ په کم لباس لیکلی دا حرام دی زما فتوا دا نور هر چا مفتی خپل کار دی چې دی اجازه تور کو سبب قرآن آیات لیکي بیا ونه تاسو کې چې ولی لیکنه خو تاسو لري چې خیر دی کنه بیا ورته کومه پرتو کوي نه دا شی زامي کې دیو جنا لګام بور کوي دا شی بر غونډه نه هم نمبر باندې لباس سہولت ولوي د سې لباس نوي چې 24 غنټه تاړه بیا کولويږي مشقت او تکلفي نو کم سره د عربو لباس مطابق صدر اور لنگی خې طریقې سره نشي استعمالوله هغه د کمیس او شلوار استعمالي نه بهتره خبره ده ولی چې دا یو ځلوا چې دوباره کولویدلو یا ډیل کېدلو او پریشانی پکې نوي دیو جنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کمیس ډیر زیات خوخه کمیس دګته کنه مو کماچو اگر چې استعمال ډیر کم کړي دی ولالته ګرمي او صدر بيزانه ته ولو اندا غرنګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه شلوار یعنی پرتوګه غسل هم ثابت دي ولی چې د کې ستر او سہولت دواړو معنا ډیره زیاته پکې پراته ده او دا الحمدلله پښتنو ته الله پاک نصیب کړي دي پښتون ډیر غیرتی خلک دي خو الله دی وکي چې د غیرت ورکه برقرار پاتې شي پوښ ولی چې حالات کم روان دي کنه د کې اوس موږ ډیر خطرناک طرف ته روان یو مسجد کې تقریر شروع 15 کسان دي او چې بار تماشوي هغه کې 550 کسان وي دا تناسب دي نو خطرې طرف ته روان یو نو خپل تهذیب او ثقافت باندې فخر کوي او چې کم تهذیب ثقافت شریعت خلاف یا موږ درته چې دا مکوي خو نور دا کمیس پرتو کې حیا او ستر ډیر زیات دي پوه شو په دې خبره نو لباس اندغه رنګي زنانه او ته هم چینری کپڑے نه شي اور تنګي کپڑے نه شي او نور کم د نوی فیشنونو روزي دونه پنسي کولوي شرمولي نو دا شیزونه لګ کنټرول کې مخه د نرینا خدي الحمدلله یا تبلیغ سره ټچ یا مسجد کې ډیر دي خو خپل زنانه باندې کړي نظر ساتي ٹھیک شو کنه سودا کم ځنه کې چاته زی کم ځای کې دا نقصان خبره ده تا پته نه ته صوبیو مشتباد وی چې راستا سو کول زنانه سنگیټ کې دکانو کې ګرځي دي څومره د افسوس خبره ده خزو طریقه دا کپړو ولا کلی کې داخلي دلته شته یا سودو قانون اره گلی کې شته او کبیا خامخه نو د توي چې بازار نه راوړل یو لس سټونه ورته راوړه کم خوخ کې غیسار کې نور واپس وړه دا پندیتو بیا خدي د دې خبرې په مقابله کې چې څوک د توي چې تاسو کور ځنه ما سنگیټ کې کتلې دي مرګ دې کنه دي نو خبره پوښ
استاد ډېرې ښځې د شمیز څه کڅوړ دي کپړونه دي خیر دی خپل خزو صحیح ده کنه خزو ته د احکام دي سر نرینه وته نه دي نو دې شیزونو لږ خیال ساتل پکار دي سبحان الله وبحمد